نو توکل د الله تعالی په خو صفاتونو کې یو د غیره چې کم دی توکل دی چې بندګانو ته الله جل شانه توکل وایي چې تاسو په الله تعالی باندې توکل وکړئ. د توکل معنا علما لیکي په الله تعالی باندې ادبار کول. الله تعالی په ما باندې ادبار وکړئ، اعتماد وکړئ، اعتبار وکړئ او یقین وکړئ. او دا قرآن کریم کې به الله تعالی فرمایي چې کوم انسان په الله تعالی توکل وکړو الله تعالی هغه لپاره کافي شو. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چې کوم انسان په الله تعالی باندې توکل وکړو الله جل شانه دې انسان لپاره د دنیا او د آخرت د ټولو کارونو چې کوم دی هغه ذمہواری واغستله او الله تعالی د انسان د ټولو کارونو ضامن شو چې بنده تا کلمه د خپل ځان وسپارو د هغې په بدل کې به ستا د دنیا او د آخرت کارونه ټول چې کوم دی برابر کړو. ګوره که موږ او تاسو یو چا د خپل ځان حواله کوو چې د موږ کار به د پلانکۍ ایمینې برابروي، د موږ دا کار او پلانکۍ افسر برابروي چې دای د موږ کار به سیټ کېږي او صحیح کېږي به، لیکن د دې ټولو د الله تعالی د موږ او ستاسو توجه راړول غواړي چې تاسو د هر چا نه توجه راواړوئ. ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ای د ټولې دنیا باچاهانو، ای د ټولې دنیا وزیرانو، ای د ټولې دنیا تاجرو، د ټولې دنیا مالدارو سرمایه‌دارو خلکو، تاسو ټول به ټوله فقیران او غریبان استئ. دا ګوره دا غریب لفظو او دا کمزور دا فقیر الله تعالی موږ تاسو ته ویلي دي چې تاسو ټول فقیران استئ. نو که موږ حقیقت ته وګورو نو څوک چاله څه نشي ورکولی. نو د دې د وجې نه الله تعالی زموږ او ستاسو توجه خپل ځان ته راړئ. حدیث پاک کې راځي د الله رسول فرمایي که تاسو په الله تعالی باندې توکل وکئ او داسې توکل وکئ څنګه چې مناسب ده د الله سره، نو تاسو سره به الله داسې رزق درکړي لکه څنګه رزق چې مرغو کې د هوا کې الله تعالی مرغو ته ورکوي. دغه مرغۍ دي سهار وختې پاڅېږي، نه دکان شته، نه ملازمت شته، نه چې کوم د تل او کاروبار شته او نه ګناه او ثواب شته، لیکن دغه مرغو په الله تعالی باندې توکلي، د هغه توکل په برکت الله تعالی هغې له چې کوم دی ښایسته رزق بغیر د ګناه نه ورکړي، نه پکې ګناهګارې شي، نه د چا خدمت وکړي، نه تسکوره بیلچه ووایي او الله تعالی ول رزق ورکړي. نو دا د دې برکت دی چې په الله تعالی باندې توکل کوي. موږ انسانان استو او الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړي استو، په ټول مخلوق باندې موږ درجه تر او که موږ په الله تعالی باندې توکل وکړو الله تعالی موږ له هم چې کوم نه بهتري توکل باندې دا نه ده چې تاسو اسباب مې استعمالوي، بلکې اسباب استعمال کوي، وسایل استعمال کوي، دا غي نرسته په الله تعالی باندې توکل وکړه. لکه صحابي ته نبی علیہ السلام فرمایلی و د اوښ په دې وتړه او بیا چې کوم د پرېږده الله تعالی ته. نو توکل یو بهترین عمل دی. هر مسلمان ته الله تعالی توکل دعوت ورکوي، نارینه ته هم زنانه ته هم چې په الله توکل وکړي الله تعالی به ستاسو لپاره چې کوم دی کافي شي او الله تعالی به ستاسو لپاره چې کوم دی نګهبان شي. ستاسو ټول ضرورتونه که هغه د رزق دی، که هغه د کاروبار دی، که هغه د خوراک دی، که هغه د عزت دی، دا ټول شیونه به تاسو سره الله تعالی چې کوم دی په اسانه باندې درکړي. خو هله چې کله تاسو په الله تعالی باندې توکل وکړئ نو موږ به د الله نه توکل غواړو، په الله تعالی باندې به توکل اعتبار کوو او چې په الله مې اعتبار وکړو انشاءالله تعالی الله به زموږ دپاره کافي شي او د دنیا او د آخرت دواړه کارونه به الله تعالی زموږ سم کړي. موږ خصوصا پاکستان والا زموږ د ټولو کار چې وران دی د هر حیثیت نه نو ځکه وران دی زموږ په الله تعالی باندې توکل نشته دی. هر چا د یو چا نه خدای جوړ کړی پاک پسې ورمنډه وایي وایي زما دا خدای دی او زما کار به دا برابر وي، اگر کو په خوله باندې نه وایي خو لیکن د هغه دا یقین دی چې زما کار به دا برابر وي چې دای دا ماله کار سیټ کوي. موږ د دغو نه یقین او توجه راواړو صرف د الله تعالی طرف ته په الله باندې توکل وکړو.